نوکانو کټ کولو سره اودس ماتېږي که نه؟ دغه شان ویښتو کټ کولو سره یا ویښته د سټې نه راویستلو سره د اودس مسله څنګه ده؟ په دې اودس ماتېږي که نه ماتېږي؟ ګوره یو به نن دا اهمه مسله تاسو سره په دې کلیپ کې نشر شي. دویمه به دا مسله نشر شي که نه چې اودس ماتونکي څیزونه کم کم دي. راځئ چې دا معلوم کړو چې اودس په څه ماتېږي. ټیک شو، هغه ټول څیزونه به تاسو ته په دې کلیپ کې ذکر شي چې اودس په کومو څیزونو باندې ماتېږي چې دا موږ او تاسو ته معلومي او دا په خپل هم زده کړو، دا بچو ته مو ښیو، دا بیبیانو ته مو ښیو، دا امت ته ورسو. دا ډېره لویه د اجر او د ثواب خبره ده چې څومره خلک پې عمل کوي او څومره نورو ته رسوي، ته به په قبر کې پروت اجر به تا ته در رسي. یو مسله زده کول د 100 رکعاتو قبول شو نفل و ثواب په الله پاک ورکوي، نو په خپل هم زده کو بل ته هم ورسو. اول مسله خدا رجي چې نوکانو کټ کولو سره اودس ماتېږي که نه؟ نو ګوره دا ځان سره یاد وساته چې نوکانو کټ کولو سره اودس نه ماتېږي. ویښتو کټ کولو یا ویښتو راویستلو سره اودس نه ماتېږي. خو ګوره په کم وخت کې به ماتېږي؟ که تا نوک کټ که په سټه کې کټ شو او هغې وینه وکړه، وینه د خپل ځای نه وبهېده، نو په دې سره به اودس ماتي. که د خپل ځای نه نه وه بهېدلې، په خپل ځای باندې ولاړه وه، نو بیا به اودس نه ماتېږي. دغه شان چې کوم دی ویښته دې کټ کړه، داسې کټ شو چې د هغې سره وینه راله، یا ویښته دې وویستل د سټې او هغې وینه وکړه او دا وینه د خپل ځای نه څه شوله وبهېده، نو په دې سره به اودس څه کېږي؟ ماتېږي. ورنه داسې په نوکانو کټ کولو سره یا په ویښتو کټ کولو ویښتو ویستلو سره اودس نه ماتېږي. دا مسله کلیر شو، دا تاسو یاده کړه. اوس دا مسله وکړه چې کم څیزونه دي چې هغې سره څه کېږي؟ اودس ورسره ماتېږي. ګوره نمبر 1 دا دی چې د انسان د مخکې یا د وروسته شرمګانه څه څیز راوځي، نو په دې سره اودس څه کېږي؟ ماتېږي. واړه بول کول، لوی بول کول، دغه شان هوا خارجېدل، دغه شان د انسان د مخکې شرمګانه، منی، مزي یا ودي، دا څیزونه وتل، په دې سره اودس څه کېږي؟ دا ماتېږي. دا خو نمبر 1 شو. نمبر 2 د بدن د هر ځای نه که د هر اندام نه وي خو د هغې نه وینه نجاست راوځي، هغه وینه ده، نو دی، پیپ دی، دا راووته، صحیح شوله، نو په دې سره اودس څه شو؟ مات شو. دریم نمبر څه شو؟ په ډکه خوله سره الټیانې کول، په دې سره اودس څه کېږي؟ ماتېږي. که په ډکه خوله باندې نه وي نو بیا پې اودس نه دی مات، خو په ډکه خوله باندې الټیانې وکړلې نو په دې سره به اودس څه وي؟ دا به مات وي. او ډکه خوله داسې وي چې انسان پې کنټرول نشي کولی، نو په دې سره هم اودس څه کېږي؟ ماتېږي. نمبر 4 انسان ناستی دی او داسې څیز ته ډډه والی ده، ټیګ یې لګولی دی او دا اوده شوی دی، اوده شو، نو په دې سره هم اودس څه کېږي؟ که دا لږ ساعت هم اوده شو چې د خپل ځان نه معمولي لږ ساعت هم ناخبره شو، خو د ټیګ لګولی ډډه یې والې ده، نو په دې سره اودس څه شو؟ دا مات شو. نمبر 5 بېهوشي په انسان راله، که لږ وخت هم راله خو دی بېهوشه شو، نو په دې سره هم د اودس څه شو؟ دا مات شو. نمبر 6 پاگلپن، انسان پاگل شو، مجنون شو، لیونی شو لږ ساعت دپاره، نو په دې سره هم د اودس څه شو؟ مات شو. نمبر 7 نشه کېدل، انسان داسې څیز استعمال کو چې نشاور دی، دله نشه ورکړه، خو ګوره یو داسې نشي چې اسې سړی وده کي، یو داسې نشي چې دی د خپل خود نه څه کي؟ وباسي، نشې کي، نو په دې سره هم د اودس څه شو؟ دا مات شو، ځکه دا بې اختیاره شو، د خپل بدن نه خبر نه دی. ټیک شوله. نمبر 8 رکوع او سجدې والا منځ کې قهقهه لګول. کوم منځ کې چې رکوع ده سجده ده، په دې کې قهقهه لګول، په تیزه باندې خندل، په دې سره هم اودس څه کېږي؟ دا ماتېږي. نمبر 9 شرمګاهونه، د ښځې، د نارینه او د زنانه شرمګاه، دا بغیر د څه حایل نه، بغیر د څه پردې نه د یو بل سره یو ځای شي، نو په دې سره هم اودس څه شو؟ مات شو. چې په منځ کې پرده نه وي، په منځ کې حایل نه وي، کپړه نه وي، او د نارینه د زنانه شرمګاهونه د یو بل سره یو ځای شي، نو په دې سره هم د دوی اودس څه شو؟ مات شو. دا څه مختصر غوندې کلیپ او ډیر ضروري او ډیر اهم. بخل به پکې نه کوئ، شومتیا به نه کوئ، په خپله به هم زده کوئ او نورو مسلمانانو ته به هم رسوئ چې څومره خلک په دې خبر شي، موږ او تاسو ته به الله اجر راکړي. وصلی الله علی النبی الامین.